أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. سورة المائدة 76 نمبر آیت. په دې آیات کې الله تعالی یو د عیسی علیه السلام د خدایتوب دعوه رد کړې ده او د دې سره سره د شرک په عبادت رد هم کړی دی چې په عبادت کې د بل چا ورسو شریک کول د الله تعالی سره دا ناجایز دی معنی دی. الله تعالی یقول اتعبدون ورته وایه ای پیغمبره چې تاسو به عبادت کوئ من دون الله د الله نه بغیر ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع د هغه چا چې هغه نه مالکیږي ستاسو دپاره د ضرر او نه د فایدې، نه ستاسو نقصان کولی شي نه ستاسو د فایده در رسولی شي. داسې کس عبادت تاسو کوئ نو دا ولې کوئ؟ د دې مخاطبین چې کوم دي نو عیسایان دي اولني مخاطبین. اگر چې د قیامت پورې دا حکم عام نه د الله نه بغیر چې څوک د چا عبادت کوي نو د دې آیات د دې زجر مستحق دي. خو اولنی مخاطبین چې کوم دي نو د عیسایان دي چې هغوی د مریم علیه السلام او د عیسی علیه السلام بندګي کوله، د هغوی عبادت به یې کاوه او د هغوی هغه منګړت دلایل مخکې موږ وویل د دغې وجې نه به یې کول. نو الله تعالی وایي تاسو د داسې چا عبادت کوئ د الله نه بغیر چې هغه ستاسو دپاره د فایدې مالک هم نه دی د ضرر مالک هم نه دی. نه ضرر در رسولی شي چې مخالفت یې کوئ، نه فایده در رسولی شي چې عبادت یې کوئ، هېڅ هم نشي کولی. نو فایده او ضرر دواړه د الله تعالی په اختیار کې دي. د الله تعالی بندګي پکار ده چې تاسو د ضرر دفع کړي او فایده در ورسوي. والله هو السمیع العلیم. الله تعالی همدغه اورېدونکی او پوهه دی، یعنی پششا بغیر د اسبابو نه صرف الله اوري بل څوک نه اوري. بغیر د اسبابو نه، اسبابو کې دنه خو انسان هم اوري، مخلوق اوري چې اسباب استعمالوي، خو بغیر د اسبابو نه هو السمیع العلیم. دغه الله اوري او دغه الله پوهه دی بغیر د اسبابو نه. نو بغیر د اسبابو نه د بل چا باره کې د عقیده لره چې زما خبره اوري یا زما د حالاتو نه خبر دی یا پټ پناه دې څه نشته دی، د الله نه بغیر بل چا باره کې عقیده لرل دا شرک دی. په دې کې شک نشته. د اسبابو نه بغیر اسبابو کې دنه دا شرک نه راځي. لکه سړی چاته خط ویګرې دی، سړی چاته ټلیفون کړی د موبایل باندې او د یو چا احوال یې معلوم کړي دي هغه بل ځای کې دي، دا خو غیب نه شو، دا خو اسبابو استعمال شو، دا خو هېڅ شی نه شو. مونږ چې کوم وایو چې الله تعالی خالص الله اوري نو سمانه بغیر د اسبابو نه خالص الله اوري بل څوک نه اوري. نو عبادت هغه چا پکار چې ستا خبرې اوري چې کله دې څه غواړي او ستا د حالاتو نه خبرېږي چې کله ستا مجبوره یي. او دا صفتونه صرف په الله تعالی کې دي، مخلوق کې نشته دی، بل چا کې نشته. نو د دې نه معلومه شوه چې عیسی علیه السلام مریم علیه السلام د بندګۍ مستحق نه شو، د عبادت لایق دا نه دي. قول ورته ووایه ای پیغمبره یا اهل کتاب اهل کتابو. اهل کتابو نه مراد عیسایان او یهودیان دي. کله چې قرآن کې ذکر کېدل همدغه خلک دي مراد. اهل کتاب د کتاب مالکان، کتاب نه مراد آسماني کتاب دی. نو په لغوي معنی سره په اصل معنی سره په دې کې مونږ هم داخل یو، ځکه چې قرآن هم آسماني کتاب دی، مونږ هم آسماني کتاب والا یو. خو د قرآن اصطلاح داسې نه ده. قرآن په اصطلاح کې چې کله اهل کتاب ذکر شو نو مراد عیسایان او یهودیان مونږ دې مراد نه یو. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي ته دغه اهل کتاب او عیسایانو او یهودیانو ته ووایه لا تغلو فی دینکم چې تاسو زیاتې مه کوئ په خپل دین کې. اهل کتابونو کې د دین مراد عیسایان او یهودیان مخکې موږ وویل چې دا خلک د مراد دی. نو دغه خلکو په خپل دین کې ډېر زیاتې کړې دی. غلو په دین دې ته ویل کېږي چې په دین کې رضا نه خبرې ور داخلول چې پکې نه وي او رضا نه د خبرې کټ کول چې هغه پکې وي او د سره د لري کې چې که خبرې د دین خبرې کټ کې او کمی دې شي ته تفریط ویل کېږي، یعنی شته خبرې کټ کول. دا کار یهودیانو کړی و، شته دین یې لرې کړی او ختم کړی و. او افراط چې کوم دی نو په دین کې شته دین کې زیاتې خبرې دن نه کول دې ته افراط ویل کېږي. دا کار عیسایانو کړی و او ډېر زیاتې کړی و. لکه په خپل دین کې دا خبرې دن نه کړې وې چې عیسی علیه السلام انسان نه دی، دا الہ دی. او دا خبرې مګ وردن نه کړې وې چې عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام د عبادت مستحق دي. څنګه چې د الله بندګي کوي داسې به د مریم علیه السلام او د عیسی علیه السلام هم کوي. نو دغه خبرې د جدي پکې ځان نه وردن نه کړي، دا شی پکې نه و. دغه دوه خبرو ته غلو ویل کېږي، غلو په دین ویل کېږي. یو غلو په دین دا یو غلو لید دین، په دې کې لږ فرق دی.
غلو په دین ته بدعت هم ویل کېږي. هغه خبرې نوې خبرې چې په دین کې نه یو سړی په دین کې شامل کړي. او غلو للدین یا بدعت للدین دا چې کوم دی دا جایز دی، په دې کې قباحت نشته. غلو للدین یا غلو یا بدعت للدین دې فرق دا دی، دا یو څه داسې دی چې ته به کې او دا به ته دین ګڼې، نو چې یو څه دین نه یو تی دین ګڼې دا په بدعتو کې راځي، ناجایزو کې راځي. یو څه چې دی نو په دین کې شامل نه رهتی دین نه ګڼې، خو تیر دین د ترقۍ دپاره یو وسیله او ذریعه ګرځي. لکه مثال په طور باندې دې زمانه کې چې موږ لوډ سپیکر استعمالو، لوډ سپیکر د اذان دپاره استعمالول دا غلو للدین د دین نه ده، یعنې دا منع نه ده، دا جایز ده. دا د دین دپاره وسایل استعمالول دي. ځکه چې اذان ته قرآن کې الله تعالی ندا بالله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. دی اذان ته الله تعالی ندا اعلان ویلې دی، او اعلان وای دی چې په زور یې وکړي ټول خلکو ته ورسي، اکثري خلکو ته ورسي، د خپل وسه پر څومره چې ممکن وي نو غټ आवाज والا کس په اذان کوي او داسې ځګین نه به کوي چې لري ځګین ته ورسي. نو اعلان د اعلان معنی دا ده چې هر چاته ورسیږي، څومره چې ممکن لري ورسیږي. اوس دغه مقصد دپاره موږ په خوانه به خلکو مناري استعمالولي، منارو ته باره کسان خطر اذان به کوي چې خلکو ته आवाज ورسي. اوس مناري جوړول او واقع سي خو ډېر ګران دي، لړ وسایل دغه په ځای باندې مضبوط وسایل سپیکر دي، موږ سپیکر استعمال او د اذان لپاره چې د اذان په اصل مفهوم باندې عمل وشي. اوس دا سپیکر په مخکینی زمانه کې نه و، نو دا د دین او د وسایل غلو للدین شو، د دین د ترقۍ لپاره وسایل استعمالول شو، په دې کې قباحت نشته. اوس که موږ داسې وکړو چې اذان نه علاوه په یو بل شي کې استعمالو، مثال په طور باندې اقامت لپاره سپیکر استعمالول یا د جمع مانځه دپاره استعمالول، چې شاته پسې 15 کسان ولاړي او سره مخکې سپیکر استعمالوي. یو ضرورت چې ضرورت جدا خبره چې اوس ګڼ خلک ولاړ دي، لاندې چت دی باندې چت دی او په هغې کې تاسو سره داسې وسایل نشته چې د اواز بره ورسې، مسله ډول لوډونه نشته دی، دا د مجبورۍ صورت دی. بیا خو د جمع جوړېږي نه، هغه ټایم کې خو ته استعمالولی شي، خو دغه ضرورتونه نشته. یعنې شاته راپسې 2-3 کسان ولاړ دي ایله او یا دومره درپسې ولاړ دي ساواز ته داسې رسي او دې ټایم کې اوس ته سپیکر استعمالوي، نو دا عادت دې جوړ کړی دی. یا اقامت دپاره لوډ سپیکر استعمال، اقامت الله تعالی اعلان نه دی ویلی، دا هم دغه خلکو دپاره ده چې کوم د خوا کې ولاړ دي، دغه خلکو دپاره اقامت کوي، د خلکو د کلیوالو خلکو دپاره اقامت نه کوي، علاقې د وطن دپاره څوک اقامت نه کوي. نو دا څیزونه چې څوک کوي نو دا غلو په دین شو، بدعتو کې رالو، غلو للدین نشوله، د دین دپاره وسایل نشو. ځکه چې په کوم ځای کې الله ویلي دی چې اقامت چې د اعلان دی خلکو ته هر چا وخت یې ورسوي، او کوم ځای کې الله ویلي دی چې د قرآن تلاوت دومره په زوره باندې وکړي چې د غرونو ته یې وخېجوئ، داسې خو نه دی ویلي، بلکې قرآن باره کې صریح آیات د قرآن موجود دی، لا تجهر بالصلاة ولا تخافت بها وابتغي بین ذلک سبیلا. دا مونځ نه ډېر په زوره باندې وایه، مې ډېر پټ وایه، د دې په منځ کې درمیانه انداز باندې وایه. نو له سپیکر باندې چې ته وایې نو دا به هغه مستورې سر ته رسېږي، د انتهایي تیز انداز شو. بیا د اقامت د اذان ماتحت دی، د هغې تابع دی. نو څنګه چې د اذان حکم دی، د څنګه چې د مانځه حکم دی، دغه شان د اقامت حکم هم شو، ځکه د اقامت تابع د اذان تابع د مانځه شو. نو په دې ځای کې اعتدال دار د اهل سنت والجماعت څومره مرکزونه دي، مدارس دي، هلته کې د دې مقصد دپاره صرف ډیګ استعمالیږي، لوډ استعمالیږي. کومه ځای نه پورې چې خلک ودرېږي مانځه باندې، هغه ځای نه پورې لوډونه یې په هغې باندې خلک اقامت کوي. او په لوډ سپیکر باندې به تاسو په دې غټو مرکزونو کې اقامت نه لیدلی، په دې لویو ځایونو کې چې ډېر زیاته ګڼه پکې او ډېر چتونه ډکي، بیا هم تاسو په لوډ سپیکر به چته نه اورېدلی، ځکه دا بیا په غلو په دین کې راځي، لدین کې نه راځي. نو هغه وجه نه اقامت په دغه باندې څوک نه کوي. دغه لپاره اذان دپاره دا لوډ سپیکر مختص دی، دا پې کولی شي، بېشکه کولی شي، ځکه د اذان مقصد اعلان دی، او اعلان چې په لوډ سپیکر وشي ډېر مضبوط خبره ده. منځ او اقامت نو دا چې څومره حده پورې ممکني او ډېر ضرورت نه وي نو د دې نه پرهیز پکار دی. دغه شان د دې ډېر وجوهات نور شته. د جهاد دپاره ټوپک استعمالول په ځای د تورو د غشو باندې، نو دا غلو للدین، د دین د ترقۍ دپاره وسایل استعمالول شو. یا د اس په ځای باندې موټرسایکل او ګاډی استعمالول شو، دا غلو للدین د په دین نه ده، بدعتو کې نه راځي. نو دغه دې ځای کې په دین ویلی دی، هغه ناجایز یې ویلي دي چې هغه په دین کې نه او تی بدن کې ورداخله کې، او د دین د وسایل او د ترقۍ د اسبابو نه نه، نو دغه شی منع دی. اهل کتابو ته دا خطاب وشو چې لا تغلو فی دینکم، تاسو زیاتې مه کوئ په خپل دین کې، هغه خبرې چې په دین کې نه وي تاسې پکې مه شاملوئ، هغه چې په دین کې وي هغه ته مه کټ کوئ. غیر الحق په ناحق سره،
غیر الحق دار غلو په دین تشریح ولا چې هغه زیاتې چې په دین د دین غني او دین کې نه نو د ښکار خبره چې نه حق شو ناجایز شو ولا دغه کار نه ځان وساتي ولا تتبعوا اهواء قوم او تاسو تابعداري مکوئ د خواهشاتو د دسې قوم قد ولوا چې مخکې ګمراه شوي دي من قبل د مخکې نه دا موجوده يهوديان او عیسایانو ته خطاب دی چې موجوده يهوديان او عیسایانو د خپل هغه مشرانو خبرې ما ورې چې کم ګمراه شوي بلاري شوي خلک دي او تاسو دغه په نقش قدم باندې روان وي د مسلمانانو سره دښمنی پالي دا کار تاسو پرې د وېدا مکوئ چې هغه ګمراه شوي دي من قبل د مخکې نه وازول كثيرا ګمراه کړي دي ډېر خلک ګمراه کړي دي د خپل دعوت په وجه باندې او د خپل نشریات په وجه باندې د خلک خطا شوي دي په وجه باندې وزولوا او دوی گمراه شوي دي عن سواء السبيل سملارنا سملار دا د بدن کې زیاتی خبرم دنه نشي شته خبرم ته کټ نشي دا سملار دا چې شته خبرې ته کټ کی نام لار دې پرې خودله پالتو خبرې به ور داخلي کی دا هم اصلي لار دې پرې خودله بچا په لار روان شي لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم لعنت شوه ده په هغه کسان باندې کفارو چې کافرانو من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا لعنت په شوه ده د مطلب دا دی چې لعنت خیری دی اصل کې آزار دی د رحمت د لکه درته ویل کېږي یعنی عیسی علی السلام او داوود علی السلام دی بني اسرائیل ته خیری کړي د څه مطلب دی آزار یو ته کړي دی نو الله تعالی د ذکر کوي چې د دې پیغمبرانو په جواب باندې په بنی اسرائیل باندې لعنت شوی دی د لعنت خیری وته شوی دی لعنت هغه خیرو ته ویل کېږي چې دغه مفهوم دا دی چې د رحمت نه دی الله تعالی دوی لري باسي د رحمت نه اسرائیل لري وزن په قهر کې اختش او قهر کې اخته کېدو یو غټه علامه ده چې یي دنیاي خراب شي مثال په تور باندې ډېر بنی اسرائیل سو شکلی ورانه شوی دغه شادوګان او خنزیران جوړ شو ډېر داسې و چې په ناشنا عذابونو باندې هلاک شو مړ شو او لعنت دې د هم لکېږي دای هم مصداق د انسان زړه داسې کلک شي چې د دین خبر به بيخي اثر نه کوي نیکانو خلکو سره مینه نه او د دین د دشمنانو سره کرکه نه دا د لعنت علامات دي د زمانه کې ډېر خلک د سشتا د خپل مسلمانانو سره دشمنی کوي او د کافرانو صفائی بیانوي چې اسرائیل په حق دي فلسطینیان په نه حق دي په نږدې گاوان په افغانستان کې مظلوم پښتانه مسلمانان هغه خلاف دي ځکه تشکیل نه لري الته وجني دغه شان د نور مسلمان اسلامي ملکونو او د کافرانو صفائی بیانوي چې را بس اسرائیل او دومره لوی ظالمان د وخت د په حق باندې دي دغه وخت د خبري زرمانه را خوريږي چې کله سره په لعنت کې اختش زری توش الله تعالی د خپل دین لري باسي چې لري باسي د نیکانو مینه ختم شي او د کافرانو محبت عزت کوشي دا مصیبت کې اختش نو د ازار د بنی اسرائیل ته شوی چې دا ازار وته شوی د عیسی علیه السلام وجب باندې د داوود علیه السلام په جواب باندې د هغه انجام دا شو چې دی بدین باندې بیخي لکېږي نه او ټول عمر د کافرانو سره یارانه دوستانی پالي روسه نور علامات را روان دي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دا په دې وجه باندې چې یقینا دوی به نافرمانی کوله او همیشه به زیاتې کوي دا کانو چې کله په پیل مستقبل داخل شي نو په پیل کې استمرار او دوام پیدا کوي یعنی دا کار مستقل کاو ام به نافرمانی کوله د خپل پیغمبرانو خبري به نه اوریدلې ام به همیشه د حد نه زیاتې کوي یعنی قتلونه به کول غلاګانې به کول رشوتونه به خستل ظلمونه به کول دا ټول د مستقل پیشي جوړ شوی او سم لار ته نه راتل نو داوود علیه السلام او عیسی علیه السلام دوی ته خیر وکړي خپل زمانه کې كانوا لا يتناحون عن منكر فعلوه درد لعنت علامات یعنی لعنت چې بدی باندې وشو نو بس وجه باندې وشو اسباب یې سو یو سبب یې دا چې نافرمانی کوله مستقله دویم سبب یې دا چې همیشه به ظلمونه کول دریم وجه دا چې لا يتناحون عن منكر فعلوه دی به یو بل نه منې کول هغه ګناه نه چې دغه بکوله یعنی په معاشره کې د ګناہوں د روکتام لپاره څوک موجود نه و کم نیکان خلک په کشمار او عقیم ځان د سچول چې د دې جرایم ګناہوں مخې نه نیولا ظالمان ته ظالمان نه ویل مظلومان ته مظلومان نه ویل ګناه ته ګناه نه ویلا او یو روایت کې دا هم دی چې بده کې چې کم عالمان او غیبت سي کولا پاول سر کې چې د کم کسانو به جرمونه کول نو باغی بس وکور ته ورتل پاول سر کې نصیحت په ورته کاو دا کار مکو خو کمې دا و چې بیا چې کړ دا کس په د خبره و نه ورېدله دا ګناه به پرې نه خلا نو دغه نیکانو خلکو به دغه فاسقانو سره بایکاټ نه کاو
او بایکاټ کول لازمی بنیادی شی دی لکه موږ په خپل منځ کې هم هر مسعودن منځ کې وایو چې نخلو ونترکو من یبجرکو الله سره موږ وعده کوو چې الله پاک کم څوک ستانه فرمانی کوي ستا مخالفت کوي نو موږ به پریدو او جدا کیږو به دا اقرار من کوو دا د ایمان اهم جز دی چې کم کس مستقل د دین دشمن دی او نه سمېږي دا غي سره بایکاټ دا فرض عین دی دې خلکو پر دغه فاسقانو سره بایکاټ نه کوو چې نه کوو نغي په وجه باندې الله تعالی به دوی باندې د عذاب راوستو چې تشابهت قلوبهم مخکې دا باس تر شوی دی ته دغه خلکو زرون د یو بل شان کې شو یعنی نیکانو بزرونو کې چې کم د نیکو اعمال مینه وا هغه دي ختم شو او د فاسقانو بزرونو کې چې کم د ګناونو محبت هغه به نور کلک شو نو د نیکانو زرونه او د فاسقانو زرونه د یو بل په شان کې شو بیا د نیکانو خلکو بزرونو کې د ایمان محبت نه او د کافرانو خو چې کم فاسقانو خو د مخینه فاسقانو ونده معاشره خراب شو او چې کله ونده معاشره ګندش ولا امر بالمعروف هغه حیثیت ختم شو الله تعالی د اسمان نظرونه شروع کله به شادوغان جوړیدل کله به خنزران جوړیدل کله به قات راغی کله به وباره کله به یو مصیبت کله بل مصیبت بیا به خانه جنگو کې اخته شو په اخر کې او ډیر مړی د خانه جنگو په وجه باندې د دې کې وشو الله تعالی وایي چې لا تناحون عن منکر فعلوه دی به بل نه کول دغه ګناهونه نه چې کول وایي دې ځکه کې امام قرطبي رحمه الله لیکلی دی چې امر بالمعروف او نهي المنکر په پیغمبرانو باندې فرض عین دی او خلکو باندې فرض دی خلکو باندې جدا جدا حالات به دي کېشته دي په ځینې حالاتو کې فرض عین دی په ځینې حالاتو کې بهتر دی په ځینې حالاتو کې پرې خوځلم شته د حالات په مناسبت باندې نو دوی هغه د دوی چې کوم دی لا تناحون منکرین مراد هغه حالات چې بده کې بده باندې فرض عین ودی نه کاو فرض عین حالات کې هم نه کاو لبئس ما كانوا يفعلون ډیر بد دي هغه کارونه چې دوی کول دغه کې هم امام قرطبي رحمه الله په تفسیر قرطبي کې وایي لبئس ما كانوا يفعلون کې وایي د مضمون ته اشاره ده چې سړی ډیر نیک سړی دی خود فاسقانو فاجرانو د ظلمونو ګناونو مخه بيخي نه نسی خاموش ناست اچا کې کار نشته یو شریف سړی د ځان جوړ کړی دی نو دا نمونه شرافت د ځان لغړ جرم دی خاموش کې نسل د ګناونو په مقابل کې د ځان لغړ جرم دی نو الله تعالی دغه د اشاره کړل چې لبئس ما كانوا يفعلون ډیر بد دي هغه کارونه چې داخله کې کوي چې چپ ناشتي نکان خلک او د دومره جرمونو ګناهونو په مقابل کې د خبرې نه کوي سنوي خلک پوي نه مخالفت نه کوي بایکاټ نه کوي نو ویل دینه معلومه ده شول چې دا چپ ناس ځان لغړ جرم دی لوی ګناه ده بس